سړی په جناتو باندې لیکل کوي او ته په جناتو باندې تعویذونه لیکي نو داسې ګپ شپ دی. ته یو سړی دی او هغه وایي چې یاره زه جهاد کوم نو زه وایم چې دا جهاد والا دی وایي زه د پیرانو خلاف یم دی زما مخې ته کښېني که نه هغه ته هم زما چیلنج دی چې راوړاندې شه ما ته کښېنه چې زه تا ته د اسمان خدای او دا خبره کوي کنه چې څنګه ایمان نخکاری داسې جادو جنات چې دی وایي چې څنګه ایمان نه ښکاري داسې زما جنات هم نه ښکاري نو دا خبره غلطه ده. دوستانو په دې سوشل میډیا باندې د یو څو پیران دي په ثوابه کې یو پیر دی یو وایي چې زه جهاد کوم هغه خلاف ویډیوګانې کوي په سوشل میډیا باندې دا درز غوبل جوړ کړي د دې نه مخکې په سوشل میډیا باندې یو ویډیو مې صحیح کړ چې پیر زیاد یو کس ته انټرویو ورکوي وایي جنات ما تابع کړي دي او داسې مې تابع کړي دي چې وایي هغه زما خبره داسې مني چې ما ته اوبه هم راوړي ما ته تعویذونه هم لیکي نو زه د مولانا صاحب نه نن به تپوس کوم دی د عملیاتو ښه پوهه دي نو دی نه مونږ تپوس کوو چې آیا حقیقت کې دا جنات داسې کارونه کوي او که نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. وروره ښې جوړې شکر دی. مولانا صاحب دا تاسو چې کومه خبره واورېده د پیر زیات باره کې نو دې باره کې تاسو څه جواب ورکوئ؟ وروره اول خو دا ده چې چا پسې خبرې کول مناسب هم نه دي او څوک ټارګټ کول خو تا یو تپوس وکړو نو د عوامو له یو مخې ته یو خبره ښودل غواړم تا دوه خبرې وکړي ستا د خبرې دوه جواب دي یو ته یو سړی دی او هغه وایي چې یاره زه جهاد کوم نو زه وایم چې دا جهاد والا دی وایي زه د پیرانو خلاف یم دی زما مخې ته کښېني که نه هغه ته هم زما چیلنج دی چې راوړاندې شه ما ته کښېنه چې زه تا ته د اسمان ستوري وښیم چې عامل څه ته وایي او عالم څه ته وایي او سړی د عملیات کوي داسې په صحیح طریقه څنګه کوي او په خرابه څنګه کوي. دویمه ته وویلې چې یاره یو سړی په جناتو باندې لیکل کوي او ته په جناتو باندې تعویذونه لیکي نو داسې ګپ شپ دی. زه وایم کوم سړی چې عوامو له په دې دوکه ورکوي چې زه جناتو باندې لیکم او دا کوم او دا کوم او شاته څه نه د ده بیکګراونډ وګوره علم یې کړی دی تقواداره دی مونځګزاره دی قوم خاندان محلت نه خوشحاله ده نو بیا هغه علاج له لاړ شه چې یو سړی خپل قوم کې نی مشهور یا عالم نه وي یا جومات ته نه ځي نو هغه باندې علاج لاسې دا زمونږ پښتانه رونه هر چا پسې روان وي بجلیګر مولانا صاحب ویل پښتانه شنې ګیا پسې هر ځای کې بیا کوي نو هر چا پسې منډې مه وهئ صحیح سړی ځان له پیدا کړي او هغه نه علاج وکړه ویډیوګانو پسې د چا مه ځئ او زه وایم چې کم سړی په دې خلکو له دوکه ورکوي نو د خنزیر غوښه ولې به چوله نه وړي چې دا حرام یې ولې وړي. خدای او دا خبره کوي کنه چې څنګه ایمان نخکاری داسې جادو جنات والا چې کم پیریان دي هغه نخکاری نو دې ته تاسو څه ویل غواړئ؟ یاره چې دی وایي چې څنګه ایمان نه ښکاري داسې زما جنات هم نه ښکاري نو دا خبره غلطه ده دا چې هر څوک کوي. نبی علیه السلام فرمایي وایي چې کم سړی 5 وخته جومات ته ځي نو ته ګواهي ورکړه چې د ایمان شته نو دا ایمان ښکارېدل دي. زه اوس جومات ته ځم ته ځې دا بل ځي نو دا څنګه ایمان پټ دی؟ ایمان خو پټ نه پاتې کېږي. اوس خو هغه زمانه د مسلمانان آزاد دي مسلمانانو دین آزاد دی هر ځای کې د مسلمانانو جوماتونه هر څه شته د الله د پیغمبر محبوب علیه السلام وایي چې جومات ته ځي دا ایمان ښکاره دی او د دې ایمان ګواهي ورکړه چې دا سړی مسلمان دی نو چې دی دا خبره کوي چې یاره ایمان نه ښکاري پیریان هم نه ښکاري دا دی دروغ وایي دا هسې ډوک بوک دی او داسې دا خو تاسو ته وایي تا ته وایي بل ته وایي بل ته وایي ما ته دې داسې وایي زه ورسره کښېنم په دې فیلډ کې زه الحمدلله ما خپل مشقتونه او تکلیفونه او ما دې کې دومره هر څه مصیبتونه برداشت کړي دي دې ما ته ووایي چې زما پیریان لیکل کوي چې په مخ د ځمکه هر څوک زما په مخ کې د پیریانو لیکلو کې د نر او ښځې به هلته پته ولګي انشاءالله. تاسو علاج په کوم طریقه باندې کوئ کومه ذریعه باندې کوئ؟ یاره مونږ علاج په موکلاتو کوو موکلات د دې وضاحت ورته وکړم یو د اسمان فرشتي وي یو د ځمکې وي علما پوهېږي لکه څنګه صحابه کرامو ته د بدر په موقع باندې مجاهدین فرشتې راکړي او د دې مدد یې کړو نو دغه ته موکلات وایي. مونږ خو د اخر زمانې مونږ کمزوري یو خو چې ته کله ډېر وظایفو کې او چلې کې استادانو سره مینه محبت او دې کې ډېر تکلیفونه برداشت کړي نو ته به دغه ځي ته راسې چې موکلات به ستا تابع کېږي موکلات او بیا مونږ علاج په موکلاتو باندې کوو. صحیح ده جی. حاجی تاسو د پیر صاحب ډیر زبردست خبره واورېدې او دا چیلنج نه د پیر زیاد حقیقت وي کو پیر زیاد دومره نر دی نو د پیر صاحب د مخامخ ته یو تعویز یا اولی کې یا د جناتو باندې اوبه راوړي دا ګوره پالتو خبرې دي په دغه خبرو باندې مه دوکه کېږئ تاسو لوټ کوئ تاسو سره پراټ کوئ او نور ډېرې زیاتې خبرې دي هغه ته نشم کولی ځکه چې ما سره ښه نه ښکاري هغه شان خو وروڼو مونږ دا خبره ځکه دې دپاره وکړه چې پیر زیات د دې نه مخکې دا میکونه ډېر زیات سپک کړي چې دا روپیوال میکونه والا روچه شو دې له ما چیلنج دی مونږ ته چیلنج مه راکوه راشه پیر صاحب سره دا چیلنج پوره کړه ستا ویډیو به زه کوم زما په غټ پیج به چلیږي انشاءالله. مخکې دا ویډیوګانې یو دام راتلي چې د بره چت نه به تعویز را پرېوتو کله وي تعویز کې دننه ستنې دي د ستنو یو دونه د شی به جوړ کړی وایي دا جناتو دي نو دغې د تاسو ویل غواړي دا حقیقت کې داسې وي که نه؟ یاره زه وایم چې اول خو درته ښه په دې دغه باندې وخاندم که نه او یا درته وجاړم ځکه چې دا هسې ګپ شپ دی یو سړی وایي چې زما پیریان دي تعویز ما ته راله کوي او دا کوي او دا کوي ما پسې په خپله باندې 3 کسان راغلي 3
زما الحمدلله علاج معالجې نه مطمئن شوي دي، متاثر شوي دي. ما له راغلي دي چې کاري صاحب ما سره د فیډ شته، دا طاقت ما سره شته، چل د هنر ما سره شته. زه به ستا په دې علاقه کې په دې خانقاه کې داسې کار شروع کړم چې څوک به م نه پوهېږي، او ویل زه به ورته تعویض هغه طریقه باندې استعمالوم او 10,000 بالي او 20,000 بالي او ورکې ما له فیصد راکوم. ما ورته ویل نه، مل په صحیح طریقه باندې به خلکو نه پیسې الم چې علاج یې کړم، لږې به الم، ډیمانډونه به نه کومه. او چې د چا څه سودا لګي دی کې بعضې سوداګانې لګي، هغه هم لګي زمونږ، نو مل هغه سوداګانې به ولې زه استعمالومه، خو ډیمانډونه به انشاءالله هېڅ چا نه کوم او علاج به انشاءالله کوم، الله به یې کوي او زه به یې کوم انشاءالله.